नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम मुसलमानानो, द मुहर्रमुल हराम बाबरकत मियाश शुरू दा कि इस्लामी तारीख के दी ډېر अहमियत हासिल दे और دا ډېره मुबारक मियाश दा پس تا رمضان نا وی میاش تا محرم الحرام تا ډېر فضیلت حاصل دا ډېر د برکتون میاش او د دې میاش کې ډېر واقعات شوي دي د دې میاش کې نسبت د ډېرو واقعات سره دي چې هغه کې یو اهم واقعا د سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د شهادت سره دي موږ چې خپل ملګرو سره په شهادت د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو څو خبرې دا غي په زندګۍ یو څو خبرې محترم مسلمانانو صحابه کرام رضی الله عنهم ټول اعلی محمود تیر شوی او پس د انبیاءونه دا زموږ عقیده د اهل سنت والجماعت چې پس د انبیاءونه اوچته مرتبه خلق چې دي هغه صحابه کرام دي او په صحابه کرامو کې د ټولو نه اوچت چې دي هغه خلفای راشدین دي لومبی سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه مرتبه په ټولو صحابو اوچته ورپسې د بیا سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بیا د سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنه او ورپسې د سیدنا علی کرم الله وجهه دا څلور خلفا په ټولو کې بهتر دي نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تاریخ چلے په اسلامي تاریخ کې ډېر مخامخ منتقد دي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو اعلی انسان تیر شوی دی په مقدس مکه د الله نائب تیر شوی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کوئی که زمانہ پس پیغمبر وی هغه عمر فاروق رضی الله عنه دا څه وجوهات دي عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ته الله ډېر فراست ورکړو ډېر فوه ورکړو محترم مسلمانانو عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې دی د هجرت نه سلويخ کاله مخکې پیدا شو او تعلق د اعلی خاندان د قریش سره دی چې عربو کې اوچت خاندان د دې د پلار خطاب ډېر مشهور شخصیت وي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې اسلام کې داخل شو د سلويختم نمبر مسلمان عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې اسلام قبول کو دا په اسلام قبولیت سره الله رب العزت اسلام واضح کړ څنګه چې عمر رضی الله عنہ اسلام قبول کو داس مسلمانانو په بیت الله کې مونږه شروع کړ عمر رضی اللہ عنہ اعلان کو جنن نفس په دین اسلام پټ نی ښکارا به عبادتونه کوي او کفار ته چیلنج ورکو چې څوک ستراشي چې خپل خزه پونډيږي خپل بچي یتیمانان راوځي میدان الله ورته ډېر زیات طاقت او قوت ورکړو دومره طاقت او قوت ورکړه چې شیطان کو نه مخ نه راته پلا او محترم مسلمانانو چې اسلام کې داخل شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په هر یو غزوه کې شریک شوی دی په بدر کې او احد کې خندق کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په جفت ولاړ او ښه جنګېدل دي خو کفارې د مقدس مکې نه روکړي دي بیا چې کله سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه شو په هغې کې هم ډېرې کارنامې کړې دي چې کله هغه وفات شو د صحابه کرام رضی الله عنهم په مشورې سره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مسلمانانو خپل خلیفه جوړ اول خلافت غاړه نه کېښوده خلافت ډېر ګران کار دی د رعیت خیال ساتل اسان کار نه دی دا اوسني زمانه ده چې خلک کورسای پسې او مشرۍ پسې منډې وایي په خپله غواړي هغوی به غاړه نه کېښوده صحابه ورته بیا نیتونه کول بل به څوک سنبالي ته اهلې عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه جوړ شو اوله زندگی بدله وه چې کله خلیفه شو بیا زندګي ډېره بدله شوه فقیري نور هم زیاته شوه عجز لکه
انسان نورم عاجزي شروع کړه او د خلکو خدمت شروع کړه ځان ته خلیفه نه دی ویلي بلکې د خلکو غلام د شپې به خلک ودو او هغه د مدینې منورې په کوڅو کې ګرځېده د خلکو حال دې معلومو چې خلک په څه کیفیت کې دي خلک څنګه زندګي تېروي د خلکو حال دې معلومو نو خلیفه وو ځان کې د خلیفه نه حساب کړه محترم چې د خلافت شروع شو اسلام ته الله نور قوت ورکړ ډېر فتوحات وکړل تقریبا 22 लाख مربع میل ځمکه د اسلام په حدودو کې راغله په لږ وخت کې ډېر زیات فتوحات وشو اسلام ته الله ډېر طاقت ورکړ د عمر رضی الله عنه په وجه دې سره عمر رضی الله تعالی عنہ چې کومې کارنامې کړې هغه په تاریخ کې ډېرې اهم دي په دې وجه غیر چې سوره دي هغه د عمر رضی الله عنه قوانین ګوري د هغې مطابق خپل ملک چلے ولې هغه هغه ټیم کوم قوانین جوړ کړي دي هغه د ذهن نه اوټي چې دا سوره قابل انسان سوره قابلیت ورته الله ورکړو دومره قابلیت چې قرآن مجید کې علامه سیوطي رحمت الله علیه لیکل کړي دي تقریبا 25 آیتونه مبارک دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د رای مطابق نازل شي دومره خو قابل انسان چې الله ته د رای خوښه مشوره د الله ته خوښه او چې کله خلیفه شو قوانین داسې جوړ کړل د بیت المال قیام هغې نه به د غریبو خلکو امداد د غریبو خلکو د بېوسو خلکو ملاتړ شو دې سره سره محکمې جوړې کړې د هر یو شخص لپاره دې سره سره د قرآن مجید د جمع کولو لومبی رای د عمر رضی الله عنه ورکړی دې سره سره ډېر زیات فلاحي کارونه یې وکړل خلکو ته ډېرې ښېګڼې ورسولې نیرونه یې وپرستل د خلکو د خدمت مختلفې مواقع جوړې کړې چې د هغې سره به د خلکو مختلف امدادونه کول خلکو ته به یې ریلیف ورکړو او تر دې پورې چې دوی په حکومت کې به زناورو هم ظلم نه په ټوله ځمکه یو شان انصاف روان و الله ورته ډېر د عدل و عدالت او د انصاف حکومت ورکړو وایي زناورو هم په خپل منځ کې ظلم نه کړو چې کله د دوی حکومت محترم دا عظیم انسان دا عظیم شخصیت د اسلام دا عظیم رهنما عظیم لیډر د دې شهادت ډېر په عجیبه طریقه شوی وایي که چېرې عمر رضی الله عنه پاتې شوی هغه د یهودیت جړې ختمولې د عیسایت جړې ختمولې خو افسوس چې د سازش ته ولې د هغې شهادت شو د لوړ ضرورت شو ورسره د اوزارو جوړولو دپاره د جهاد د تورو وغیرہ نکوبی ته درخواست ولېږه هلته مغیره بن شیبه ګورنر هغه ته خط ولېږه ما له یو روحان پکار ده چې اوزار راغلي هغه ورته واپس خط راولېږه چې ما سره کش دی خو مسلمان نشته ایکسپرټ او کار نشته عمر رضی الله عنه ورته واپس خط ولېږه موږ پیسې کوو خو اوزار پرې جوړوو موږ له کس پکار دی نو هغه ابو لولو راولېږه دا یو مجوسي و دی ایکسپرټ و چې دی راولېږه د خپل کار شروع وکړو عمر رضی الله عنه ورسره ملاقات وکړو تعارف یې ورسره وکړو خو وایي ته څه کې ایکسپرټ یې زه وایي دې کې ایکسپرټ یم خنجرې به جوړوم داسې خنجرې به جوړوم چې تاسو به ورته حیران یې وایي عمر رضی الله عنه ډېر فراست والا سړی و وایي صحابو ته چې دا خبره مه اورېده د ما له داسې چلنج ورته کې راغی د ده دا خبره ښکلې نه ده وایي صحابو به یې چې ګډون لګو که اسې د خولې نه راووته ایکسپرټ سړی دی خود داسې خبرې کوي کار یې شروع کړو اوزار به یې جوړو خو دې مجوسي مختلفو خلکو په سازش سره عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د سحر لمونځ پړاوه ولاړې صحابه ورپسې دا ابو لولو مجوسي راغی په زهر کې خنجر والې وه عمر رضی الله عنه یې حمله وکړه هغې په خنجر او بیا د تېښتې چې تېښتې یې کوله نور صحابیان وویل چې هغوی زخمیان شو اخیره کې دې ابو لولو مجوسي خپل ځان وو او هلته کې مردار شو مونځ چې ختم شو عمر رضی الله عنه په خپل ځان پروا نشته مینه دې جاري ده الی یوم تاسو پورې مسلمان دی که کافر دی صحابو والا آواز ورکړه دوی هغه ابو لولو مجوسي دی کافر دا خو هغه دا کار وکړو ویې وی چې الحمدلله چې د عمر وینه مسلمان توی نه کړه دا شکر چې کافر توی کړه
او دین پس عمر رضی اللہ تعالی ډیر کمزور شو وینه بار ټیم جاری و قرآن ته واپس کراوته دوائی به خپل واپس کراوته هر ټیم بلیډینګ کېدو وینه بجاری و هر ټیم بلیډینګ جاری او په دې حالت کې به موږ نه پرې خو او اعلان وکړو چې کوم کس موږ ته اسلام کې راغی څه نشته دا اعلان وکړو هر یو مستبه حاضرې دو د دې لپاره یو سورہ دې باندې او د مسلمانانو د عظیم رهنما مشه یو سورہ دې ژوندو تقریبا دا یا 27 یا 28 القاعده باندې شو او په یو محرم الحرام باندې وفات شو د مسلمانانو د عظیم رهنما د دنیا نه لاړ الله رب العزت راغی شهادت قبول کی الله رب العزت ورته درجات نور ولید کی صحابه ټول الله بخری دي صحابه ټول جنتیان دي د ټول اعلی مراتب دي بیا به خلفای راشدین ټول نو چته مرتبه ده عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر چته مرتبه ده زمون بني عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه په دویم نمبر دی او انسانانو په بهترین انسان دی الله رب العزت د عمر رضی الله تعالی عنہ په شان زندگی زمون حکمرانانو ته ورکی زمون په ملک دی الله ایدا قوانین نافذ کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین